دا الله پسات باندې چې پروسه صحابه کرام کلک یقین کلک ایمان دا الله پسات نو هغه خبرې دلته کو ناس په فرق او په عرش باندې الله سره لکیو او د عرش خلق خدای پاک فرشتي او په خبرو ته دوی کوي چې دا دوی سوي دا دوی کوم اعمال چې دوی دا خبرې کولی حضرت جبرائیل راوړل د اسمان حضرت جبرائیل وتوي یا رسول الله تاسو دا درې خبرې خوښي ستاره دي یارانو درې خبرې خوښي یا رسول الله که زه انسان نو زما به درې خبرې ډېرې زیاتې خو که زه انسان چونکې دنیا سره مې تعلق نشته د دې وجې نه دې خبرو سره مې تعلق نشته خو بیا هغه مجلس کې هغوی سره ځان شاملوي یا رسول الله که زه انسان وم نو زما به درې خبرې ډېرې زیاتې حضرت جبرائیل فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که زه انسان وم گمراهانو ته لار ښودل دا زما ډېر خوښ عمل گمراه علماء کرامو دوه معنی دي کړي یو خدا ته چې یو سړي نه لار ورکړه شوې مسافر دی لار ته ورکړه شوې ده نو دغسې یو غریب ته مسافر ته لار ښودل هغه منزل ته رسول هغه صحیح رهنمایي کول چې چا ته کور تپوس کوي هغه کور ته رسول یو دا چې لار ته ورکړه شوي او ته ورته لار سمه یا رسول الله دا لار ښودل دا زما ډېر خوښ او یا د لارې ښودلو دا مطلب چې څوک په ګمراهۍ باندې د الله نه نافرمانه وي د پیغمبر د طریقو مخالفت کوي لار کې خطا شوې ده د رحمان په لار باندې ځي د شیطان په لار روان شوي دغې خلکو ته لار ښودل هدایت کول یا رسول الله دا مې ډېر زیات لومبۍ خبره ده دویم حضرت جبریل ورته وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دا خبره ډېره خوښه ده چې د غریبانانو سره مې امداد کولې خېټه مې د هغوی ډکولې صدقې او خیراتونه دا خبره زما ډېره خوښه غریبانانو سره هغه غریبانان چې هغه د الله بندګان د غربت د وجې نه هغوی خپل حاجتونه نشي پوره کولی بازار ته لاړ شي او په بازار کې یو څیز ته زړه کېږي چې یاره دا مې واخیست خو اخیستی نه شي وبس کېږي ورته ټول خلک لګیا دي څیزونه اخلي او ده سره دومره څه نشته چې دی واخلي دغسې د الله یو بنده و غریب چې زه هغه سره امداد وکړم دا مې ډېره زیاته خوښه عزتمند غریب د الله ډېر زیات خوښ څومره پیغمبران چې رالېږلي دي د هر پیغمبر نه دا تپوس کړی چې بادشاهي دله درکړم که نه فقر او غربت دې خوښ اکثرو پیغمبران په هغې کې فقر خوښ کړی داسې یو څو پیغمبران چې هغوی ورته وایي عمره د پیغمبري ده که عمره د بادشاهي ده لکه حضرت داود علیه السلام حضرت سلیمان علیه السلام دا داسې پیغمبران چې اومې پیغمبري غوښتې ده او اومې چې دی نو بادشاهي غوښتې ده خو اکثرو پیغمبران فخر خوښ کړی د دواړو جهانو د سردار نه یې تپوس ووایه بادشاهي درکړم
پیغمبري ده پیغمبر علیه السلام غریبي خوښه کړې ده فقر یې خوښه کړې ده چې زه یو دې مخورم په هغې باندې یا الله ستا شکر ادا او بل دې ناره تېره کړم چې په هغې باندې زه صبر نو دا مې ډېر زیات د هر پیغمبر غریبي اکثرو پیغمبرانو غریبي خوښه کړې ده پیغمبر علیه السلام فرمایي الفقر فخر ما ته په خپل فقر باندې غریبۍ باندې فخر زه فخر محسوس نو غریبي د پیغمبر علیه السلام ډېره خوښه او حدیث کې راځي وی غربا چې څومره دي دا د الله محبوبي د الله خوښ غریبي د الله خوښه ده د پیغمبر خوښه ده دې وجې نه د بندګانو غریبي ډېره خوښه د دې وجې نه پیغمبر علیه السلام فرمایي یو غریب په نسبت د مالدار باندې 500 کاله مخکې 1500 کاله مخکې به جنت دی د مالدار نه غریب به 1500 کاله مخکې جنت دی او د قیامت په ورځ به الله پاک یو فقیر ده چې غریب د پیغمبر امتی او غریب د هغه نه به داسې معذرت کوي الله پاک مالک الملک ذات هغه به یو غریب نه معذرت کوي چې غریبه ته ما په دنیا کې دې دپاره غریب نه پیدا کړی چې ته خلکو ته وپسخېږي تا باندې تکلیف تېر کړم تا باندې سخته تېره کړم په دنیا کې خو الله پاک ورته وفرمایي تا نه ما یو مرتبه لیکلې وه چې تا له به زه دا مرتبه درکړم د هغې د وجې نه په دنیا کې ته هغې مرتبې ته نه شوې رسېدلی ستا اعمال ستا کارونه په دنیا کې ته د هغې په بروسه باندې هغه مقام ته نه شوې رسېدلی کومه درجه او کوم مقام چې ما تا لیکل کړی د دې وجې نه ته ما په دنیا کې غریب پیدا په دنیا کې قدم په قدم باندې تا ته تکلیف ته رسوا کېدې د خلکو په مخ کې کمزوري که بازار ته به لاړې سودا به دې نه شوه اخیستې خلکو به خشته خشته جامې اغوستې تا چې خشته جامې نه شوې اخیستې د خلکو بچي به په بدن باندې پټو په خېټه به معلوم ستا بچي به په خېټه باندې نارو په بدن باندې به بربنډو په یو مجلس کې ته به ورغلې هغه مجلس کې به یو خان سړي ته یو مالدار سړي ته خلک پاڅېدل د هغه به یې قدر کو تا ته به چا کتل نه هغې سره به ستا چې دی نو مرګ و هر وخت تکلیف به ورته هغې سره چې زما قدر او عزت ولې نه کېږي یعنې په دنیا کې قدم په قدم تا خپله کمزوري محسوسه کړې ده چې زه هر ځای کې کمزوري الله پاک فرمایي ای غریبه نن تعالی زه هغه مقام درکوم هغه د جهنمیانو صفونه ولاړ دا اتلس زره عالمه په مخ دې فقیر او دې غریب ته به الله ووایي ای غریبه ورشه او دغه جهنمیانو صفونه وګوره په دنیا کې تا ته چا یو نوڼی روډۍ درکړې چا دله یو بوټ اوبه درکړي چا دله جامه درکړې چا دله پیزان درکړې چا ستا په دنیا کې مرسته کړې ده امداد یې کړې ده ورشه د دغه جهنمیانو د صفونو نه یو وباسه او ځان سره جنت ته دا غریب له به الله دا مقام ورکړي اوس دا مقام د شفاعت دا الله چاله ورکړي شهدا ورکړي شهدا چې دی نو هغه به شفاعت کوي الله پاک په پیغمبرانو له دا مقام ورکوي د شفاعت چې تاسو سفارش وکړئ په خپل امت کې څوک ځان سره جنت ته بوځئ علماو له به الله دغه مقام ورکوي چې تاسو ځان سره څوک جنت ته بوځئ نو بوځئ حافظانو له به الله پاک دا مقام ورکوي چې ته لس کسه د خپل خاندان نه ځان سره جنت ته روان دا هغه کسان چې هغه جهنم کې دي
دا جهنم خشاک الله کو فرمایي دا جنت ته نو دا کار د انبیاء د شفاعت دا د اولیاء دی دا د علماء دی دا د حافظان دی دا د شهدا دی دا مقام په خدای پاک غریب دی چې ورشه غریبه دا قصفونو کې وګوره تاسو چې چا امداد کړی دی هغه ځان سره جنت ته دا مرتبه دا دومره لوی شان دا چې د غریب په آخرت کې څوک وویني هغوی به دا افسوس وکړي ارمان کوي چې کاش چې زه په دنیا کې غریب پیدا شم چې ما سره زما کور نه وي ما سره دولت نه وي ما سره مال نه وي ما سره ګاډي نه وي ما سره عیش او عشرت نه وي چې دغسې د غریبۍ ژوند په دنیا کې ما نن به دا مقام ماته نو دا مقام الله پاک غریب له ورکوي 500 کاله په مخکې د مالدار نه دی خدای پاک جنت ته غریبانو له الله لوی مقام ورکوي تاسو وګورئ الله پاک پیغمبران رالیږي ما درته وویل اکثر یې غریبانان رالیږي دواړو جهانو سردار ژوند ته وګورئ خېټو پورې به کاڼي تړلي دا لوګي د لاس حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وې دومره لوګه ورا باندې رااله چې بیا به راته ښکارېدل نه په سترګو به تیاره راغله څه به راته ښکارېدل دا افتو به وکړي چېرته ورځ کې به یو خجوره میلاو شوه یا به میلاو نه دغسې ژوند ته ابوبکر صدیق وګورئ د حضرت عمر وګورئ د حضرت سره د دولت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ مالدار صحابي بین الاقوامي منډې لوی دسترخوان به خور کړ په دسترخوان باندې به زرګونه سوونه کسان ناست روټۍ به خوړل دې چې براغې داسې نعمتونه ته به یې وکتل نو په ژړا یا رب العالمین هسې نه چې دا ټول نعمتونه تا موږ په دې دنیا کې راکړي آخرت کې هم د دې نه محروم نه کړي هغې ته به په ژړا ټولو خلکو به روټۍ وخوړه او دی به روټۍ پاتې شو ده به روټۍ وخوړه دغه صحابه کرام د هغوی دغه ژوند او دا نه چې مالدار وو دولت هم ورسره باوجود د هغې نه هغوی د فقر او د غربت ژوند خوښه اما یادوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څه فرمایي وایي زما دا ډېره خوښه ده چې ما شلېدلې جامې یې جوړي خرابې جامې یې جوړي کمزورې جامې یې میلمه او شام ته ته امیر المؤمنین دی بادشاه دی په هغې وخت کې 14 که 14 پیونده د هغه په کپړو کې لګېدي او یو پیوند پکې د څرمنې لګېدي د هغوی فقر خوښ غریبي خوښه ارزو ډېر دي دا نه چې نو او فقر دغه خوند کوي چې د سړي زړه غریب مال بد شي نه چې چا سره مال دی او دولت دا ویلي ده دا د الله نعمتونه دي علماء کرامو د حدیث په رڼا کې لیکلي دي وایي چاله چې خدای پاک یو نعمت ورکړي د هغې شکریه دا ده چې هغه نعمت استعمال کړه دا نه چې ښې جامې اغوستل دا بده خبره ده ګاډي کې ګرځېدل بده خبره ده کور جوړول بده خبره ده نه دا د نعمت شکریه ده چې ته به هغه نعمت استعمال خو نه چې ستا زړه فقیر زړه کې دې غرور او تکبر دا د زړه مالداري دا ډېره ضروري ده د دې وجې نه علماو دا خبره هم لیکلې ده چې تاسو زنانو ته دا ترغیب ورکړي پرده فرض ده خو د ظاهري پردې نه تاسو زیات د زړه پرده کوئ چې ستاسو زړه صفا وي نام او نمود پکې نه وي زنانو کې دا څیز ډېر زیات دي نه کوه ښې جامې اچوه ښه ګاډي اچوه هر څه کوه پرده په زړه کې ساته زړه دې غریب ساته عاجز ساته چې په زړه کې عاجز نو اصل څیز دغه دی د زړه عاجزي ده دا د دې نعمتونو شکریه ده چې دا نعمتونه استعمال
مالدار سړي الله ولا ښه دولت ورکړي او ښه جامې یې جوړوي درستخان یې نه وي پردۍ روټۍ ته ناست دي کله یو سره او کله بل سره او کله بل سره دا د هغه نعمت ناشکري ده شکر ډېر ښه شی نو علماو لیکلي دي شکر ادا دغه نعمتونه استعمال کړي په تا باندې د دغه نعمت اثر وي چې تا له الله درکړی خو د زړه عاجزي ځان کې پیدا کړه چې دا زړه دی اصل نو حضرت جبريل علیہ الصلوۃ والسلام را پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي یا رسول الله زمان درې سيزونه ډېر زیات وو یو خو دا فخر چې زه خلکو ته ګمراهانو خلکو ته لار ودانیه او دوی غریبانان عاجزان هغه غریبانان چې د پیغمبر علیه السلام امتیان هغوی له زه روټۍ او هغوی زه په خېټه باندې او دریم څیز چې بربڼ وي لغړ وي خصوصا مسافر چې هغه مسافر سره څه ښېګړه وي دا نو دا مې ډېر زیات عزتمندو د دې صحابه کرامو په دې خبرو کې اعمالو کې د حضرت جبريل علیه السلام دې خبرو دا موږ ته نصیحتونه وعظ دی راته چې د هغوی په شان ژوند حضرت جبريل چې دا درې خبرې وکړې نو الله پاک هم درې خبرې خوښوي الله پاک پیغمبر علیه السلام ته وحی راولېږلی حضرت جبريل ته یې وي ورشه د پیغمبر علیه السلام دغه مجلس کې زما چې کومې درې خبرې خوښې अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।